ډیرو محترم مسلمانانو نن یو اسلامي میاش یو اسلامي داسې یو میاش هغې ته ربیع الاول ویلی کیږي. په دې میاش باندې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زما جان زما مال زما سر زما تن من هر څه د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې قربان وي. محترم مسلمانانو الله تعالی مبعوث کو دا د ټول نه زیاته د غټې د خوشحالۍ موقع وه چې الله تعالی ما او تاسو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا کو. زما او تاسو یو شفیق پیغمبر، یو ډیر زیات محبت کوونکی پیغمبر، یو ډیر زیات په خپل امت باندې غمخواره پیغمبر علیه السلام چې زما او تاسو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر زیات رب ته جړلی او رب ته به وی یا امتی یا الله زما د امت پسې کیږي. هغه بهترین پیغمبر علیه السلام، هغه امام الانبیاء علیه السلام، هغه د ټولو انبیاء سردار علیه السلام په دې میاشت کې دنیا ته تشریف راوړی. مطلب دا په دې میاشت کې الله تعالی پیدا کو. د ربیع الاول میاشت وه او تقریبا 12 یا 11 د علماو پکې اختلاف دی چې په دې ورځ باندې یا په دې شپه باندې د ګل په ورځ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته رالی او الله تعالی پیدا کو. دنیا کې یو چمکاو رالی، دنیا کې یو تبدیلی راله او زما او ستا دپاره یو بهترین رسول او پیغمبر الله تعالی ما او تاسو ته راورسو. نو دا زما او ستا دپاره د ټول نه خوشحالۍ د 14 اګست نه هم د زیاته د خوشحالۍ موقع ما او تاسو دا ده چې الله تعالی ما او تاسو ته یو پیغمبر راکړی دی. دغه پیغمبر علیه السلام باندې د درود وظیفه ده، ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم هم تاسو باندې دومره احسانات دي چې هغه لا شمارلی موږ نشو، دومره ډېر زیات دي او د هغه احساناتو بدله ما تاسو ته دین اسلام ښیي چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې به درود وایي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو مبارکه طریقه به ژوندی کوئ، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دین کې به نوي څیزونه نه راوباسئ. نو زما او ستاسو دپاره د خوشحالۍ موقع د ربیع الاول دا میاشته چې په دې مو تاسو ته الله تعالی رسول صلی الله علیه وسلم راستولی دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډېرو معززو محترم او قابل قدر مسلمانان رونو خویانو تاسو به روغ جوړ ډېر صحت په جامو کې وئ. الله تعالی مو خوشحاله او باد کامیاب او کامران لره. څونه مسافر چې دي کم وطن کې هم دی الله تعالی د ټولو مسافرو حامی او ناصر مددګار شي. ټولو مسافر دی الله تعالی په ډېرې خوشحالۍ په ډېر ښکلي انداز سره خپل کورونو ته راوستلی کړي. نورو محترم مسلمانانو نن زمونږ ټافک او وظیفه د درود شریف ته او د ربیع الاول د میاشتې ده. تاسو ته چې ما څنګه عرض کړه ربیع الاول دا یو اسلامي میاشت ده. په دې میاشت کې الله تعالی خپل جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راستولی دی دنیا ته. صحیح شوه؟ د حضرت آمنه رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم مور بیبي او د حضور پاک صلی الله علیه وسلم والد محترم حضرت عبدالله محترم د دوی نه الله تعالی دوی د بطن نه الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا کو او دا یو فاک دامن یعنی د آدم علیه السلام نه واله تر د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د پلاره پورې د یو پاک دامن دغه تیر شوی دی، خاندان تیر شوی، یو پاک دامن نړۍ تیره شوې ده. بلکې علما فرمایي چې د دوی د آدم علیه السلام نه واله تر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د والد محترم دې پورې د څومره پوښتنه تیر شوي، څومره خاندانونه تیر شوي دي کې چې ته زناکار الله تعالی نه پیدا کړی. دا یو پاک سید خاندانو او د هغې نه بیا الله تعالی یو بهترین پیغمبر مبعوث کو چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. نو محترم مسلمانانو موږ به نن وظیفه د درود شریف وظیفه تاسو ته زه ښیم چې دا د هر غم دپاره ویلی شي، هر هم دپاره یې ویلی شي، هر اجد دپاره یې ویلی شي، د کور د سازېدو دپاره یې ویلی شي، د اولاد دپاره یې ویلی شي، د قرضونو دپاره یې ویلی شي، د کور د جوړېدو دپاره، په کور کې د جنګ جګړو دپاره، د بیمارو دپاره، د مطلقې خفګان دپاره، مختلف پریشانو دپاره درود شریف ډېر زیات بهترین دی. د هر غم او د هر هم د دنیا او د آخرت ټولې خیرونه او ټولې خوشحالۍ په دې درود شریف کې پراته دي. خو چې موږ یې خو ووایو که نه، موږ خو یې ولې وایو نه، په دې طریقه یې نه وایو. که ووایي 10 ورځې ووایي 15 بیا رانه پاتې شي. نه،
دا به ته مسلسل تر د مرګه پورې به ته ځان له دا خپله مشغله جوړوې چې ته به د درود شریف سره محبت جوړ کړي. د درود شریف داسې برکات دي الحمدلله زه ما ته الله تعالی ښودلی دي چې ډېر اذکار دي الحمدلله. خو د درود شریف ډېر زیات فایدې دي، ډېر زیات برکات دي، ډېر زیات خوشحالۍ دي پکې، ډېر زیات پکې زر حاجتونه الله تعالی پوره کوي. نو هغه زما مسلمانان وروڼه او خویان دي چې هغه ډېر زیات په وظیفو باندې یعنی الله تعالی د زمونږ سره حاجتونه پوره کړي، وظیفې کوي. نو انشاءالله تاسو به دا وظیفه مطلقې کوئ، دا به فرېږدئ نه، دا به مسلسل کوئ، مرګه پورې به تاسو کوئ. صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم زر فیرې دا تاسو روزانه په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وایئ. دې به دا فایده وي چې مرګ نه مخکې به د الله تعالی جنت هم ښیي. دې به دا فایده وي رسول الله صلی الله علیه وسلم راته هم په خوب کې الله تعالی ښیي. بله فایده به دا وي چې انشاءالله د مرګ نه مخکې به د الله تعالی حرمین شریفینو ته خانه کعبې ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت ته به د الله تعالی بوځي. او نورې دا خو یې درې فایدې نورې هم دومره فایدې دي چې انشاءالله چې چا هم ما ته خپله پیدو ستا ته کمه بیان کم. خو زه په تش جیب باندې عمرې له تللی یم او الحمدلله عمره را باندې الله تعالی کړې. کم نعمت را زه بیان کم چې الحمدلله د درود شریف د برکت الله تعالی ما ته راکړي. نو که تاسو یې غواړئ چې الله تعالی موږ ته نعمتونه نصیب کړي، درود شریف څخه خپل محبت جوړ کړئ، درود شریف څخه خپل ځان جوړ کړئ، انشاءالله ټول حاجتونه مو الله تعالی پوره کړي. موږ ته هم ډېره دعاګانې کوو، تاسو ته کوم. جزاک الله خیر، احسن الجزا فی الدنیا والآخرة.